پته شو دواګانو نه کیږي ان شاء الله تعالی خو ډېر ښه شی دی. یو سړی منډۍ ته روانو چا ورته ویل چېرته ځې؟ ویل 80 روپۍ را سره دي خره لمه منډۍ کې جمعې ورځ ده. ویل انشاءالله ورسره وایه. هغه ورته ویل دې کې د انشاءالله څه کار دی؟ خو 80 روپۍ را سره دي او لاړ به شم خر به واله. ویل ښه خو چې منډۍ ته تللی دی چاته جیب والی دی چې خر یې خوښ شوی دی چې جیب کې ګوري پیسې نشته. واپس راغی سړي ته وایي یار انشاءالله چې تا نه لاړم انشاءالله چې منډۍ ته ورسېدم انشاءالله خر مې خوښ شو انشاءالله چې په جیب کې مې وکته انشاءالله پیسې نه. هغه بچی کو ډېر انشاءالله ګانې خبره لاړه. نو انشاءالله خو ډېر ښه شی دی خو تسبیح په لاس کې په جماعت کې کېناستل خو خوند کوي لیکن توره په لاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي. تسبیح په لاس کې په جماعت کې کېناستل خو خوند کوي. زه تسبیح دشمن نه یم ښه تاسو نه لوی را سره دي دا شیخان دي دا کله تسبیح بدي په حرام کېنه تسبیح ما سره مشته خو د تسبیح خپل وخت پیغمبر با چې میدان ته راووتو نو مونځ به هم قضا کړو کړی و که نه و کړی میدان ته راووتو مونځ به قضا شو شپه به یې شوګیر کړې وه د سبا مونځ به ترې قضا شو. میدان د بدر په میدان کې ولاړ دی او د غشو بارانونه دي اسمان ته یې وکته چې خدایا که ته غواړې چې د ځمکې په سر د ستا نامې اخیستو والا پاتې شي د دې 314 کسانو امداد وکړه او که نه غواړې دا ټول فنا کړه. ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ب3,000 من الملائکة منزلین 3,000 ملائکې د بدر میدان ته راغلي. نو عزیزانو انشاءالله ډېر ښه شی دی میدان ته به ټوپ کې بیا به ووایې چې انشاءالله نو د الله امداد به بیا در سره وي انشاءالله هر څه به کېږي. یو سړی په لاره روانو تپوس یې ترې وکړو چې کاکا چېرته ځې؟ خر یې مخکې و دی ورپسې و او ته روان یم غریب سړی یم. بادشاه ورته وی چې څه وی هغه به درکړم خو زه درنه یو څو تپوسونه کوم. د هغې جواب راکړه ته چې څه وی زه به درکړم. خروالا ورته ویل چې ووایه. وی اول خو مې دا سوال دی در باندې چې د دنیا منځ کم یو دی؟ خروالا خو زمونږ د پاکستان خروالا نه و هوښیار خروالا هغه ورته ویل د دنیا منځ ویلی و. وی راځه دا خو دې ویل دومره معمولی خبره وکړه چې زما د خر تم معلوم دی. بادشاہ اوس خروالا ته دا پته نشته چې دا بادشاہ دی خو یاسې په څوک سور سړی دی او سړي ور سره خر له متیازي ورغلي دي خو چې متیازي کړي ویل دا د دنیا منځ دی زما خر د بل ځای کې متیازي نه کوي دا منځ دی. او بادشاہ دا صاحبه وی که یقین دې نه راځي نو بس پړی راواله او کچوای څلور واړه طرف ته دنیا کچ که دا منځ دی او زه خو مزدور سړی یم زه خپل کار پسې روان. بادشاہ وی فو په سم بلا واورېد او دا دنیا کچ کولې څوک شي دا دنیا منځ دی که نه؟ ورته وی بس یو پوښتنه درنه بله کوم چې د اسمان ستوري څومره دي؟ وی د اسمان ستوري ویل دا ماته معلوم دي. روان دي په لاره د شګو یو لوی ډیری په مخه ورغلی ویل دا شګې دي؟ ویل د اسمان ستوري دومره دي که یقین دې نه راځي نو ویې شماره دا ذراتو شماره دومره دي. بادشاہ وی خدا کاکا آخرینه تپوس درنه کومه چې دې وخت کې خدای څه کار کوي؟ دې وخت ورته وی برادره 2 سوالونه مې در ستا حل کړل.
زه پیدا روانم ته پاس سورې دومره سپک خوراته مګوره ترا کوشا لخت والا دا خرشړه زب په دې اس سور شم بیا ته تاسو کو زب جواب درک الله دې سره د عقل بادشاہ په غرونو سر را کوشو خروالای په اس کې نو له د لګر لخت واغسته خرشړه کله کله سره د عقل او سره د عقل لیونه په غرونو سر شوي ولې سره د عقل کتا سو خیالو کې په پاکستان کې صرف دیر ډیویژن ته د اسلام ډیر ضرورت و یعنی آغاز د اسلام د دیر نه کیږي با سواد ډیویژن نه نو مایدا دیر څخه غار حرا دی چې اول اسلام بد دغه زین را دغه کیږي تاسو الله دې چې چانه فهم والی چانه عقل والی چانه سمجھ والی بادشاہ سره د عقل پټه پوډون کو را کوشو خروالای په اسکینولو د لرګي واغستو خاري شړل ویلو ستپوسو کا ویلې پدې مې پوي کچ دین وخت کې خدای څه کار کوي هغه اصل لته ورکړه ویل دې وخت کې خدای دا کار کوي چې تا نه اس واغستو مال یې راکړو او لاړو تاسو خیال راغی دې وخت کې خدای څه کوي نو د خدای شؤون دي شان دی پار وخت کې خپل خپل شان اوس دی وخت کې څه شان دی دی وخت کې دا شان دی چې ته خروالا کړې او زه پاس سور کې موته نه لا عزیزانو عرض می داو چې په دې کائنات کې د الله وجود دی او کل یوم هو فی شان سمانا کل یوم هو فی شان چی شان است چی شان یعنی اوصاف کمالات ندارت پایا کل یوم هو فی شان هر ورځ د الله په یو نوی شان کی چی شان است چی شان یعنی اوصاف کمالات ندارت پایا اے الله ستاد کمال اوصاف چې دی داغه انتها نشته په دې کائنات کې سوچ کې اور طرف باندې چې سوچ کې یو ځای کې به دماغ ودري مخکې باندې شي نو عرض میں دا کولو چې الله ستا په دې دومره غوندې سرګوټي کې دا براشي چې خدای چا پیدا کړي نو عزیزانو د خدای تعریف بس دا کوي خدای ته خدای زکه وي خود خدای معنا څه خود دا بیا علماء نه تاسو کوي چې خود څه معنا ده تاسو پوښی عرض میں داو چې قران کریم چې څه ویلي دي په دې شپاله سنې یقین لري مولانا تنویر رحمت الله علیه ته وسړی را و یو بزرگ ته وسړی راغی چې صاحب دا د قبر معاملې به ما ته څنګه پته ولګي هغه ورته دا خاصانه خبره ده که زه مړ شم کاغذ او قلم ما سره په قبر کې کېده او 3 ورځې پس راشه چې لاندې په ما ستيري هغه مې درته لیکلي کاغذ به پاس پروت څورځې پس بزرگ مړ شو د ور سره قلم او کاغذ لاندې په لاحت کې کېخو قبر باندې 3 ورځې پس چې ورغه قلم هم پاس پروت ته او کاغذ هم پروت ته په کې ورته لیکلي دي چې بچیا د قبر معاملې ذوقي وا ذوقي دي ته وایي چې کوم شی د سکل سره تعلق لري دي ته ذوقي وایي د قبر معاملې ذوقي وا ما وسکل او تر روانه اوس په ما لاندې ستیر دي نو هغه چار څومره بیان درته وکم ته به نه پويږي خو دومره درته لیکم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه نقشه د قبر په حدیث کې بیان کړی دا پاغه شپاره سني ایمان لرا ځکه چې ما سره مغه معاملې وشو چې کومه پیغمبر په حدیث کې وایي خیال مراد نو اګه مې داو چې انتظار اوس د دې کوي چې کیږي بچ نتیجه او انجام به زمونږ څه قرآن کریم د خدای کلام خبره مې دا درته لنډه غوندې کوله چې
اسلام سره ټوکې خوند نه کوي، مخول خوند نه کوي. قرآن عام اعلان کړی دی چې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والاو، ادخلوا فی السلم کافة، پټول اسلام کې داخل شئ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، د شیطان د لارو اتباع مکوئ. افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض، په بعضی کتاب ایمان راوړه او په بعضی مراوړه، دا کار مکوئ. د یو حین قرآن کریم کې درې ځایه کې په مختلف معنو مستعمل شوی. یو پرونه خبره ده د پیپل پارټي حکومت او دلته آفتاب شیرپاو چیف منسٹرو او دای ممبرانو دا اوس چې پوسټر بیا لګېدلی دي او میدان تراوتی دي چې رونو اته ځل خو ما دومره لږ غول کړیو چې تا ته ټوپ والی شو، دا ځل به تې تازي سپیم ټوپونه وایي دومره سوټه به کوم. همدا بیا راوتي دي که نه دي راوتي؟ دا ورسره په صوبایي اسمبلی کې ممبرانو هر یو ممبر ورته وی چې ما وزیر کا، ما وزیر کا. چپ شي که نه لکه خدای ته ګورئ، چپ شي. دا کېنه ټکی مه وایي، بس ولاړ ښیي. ما وزیر کا ولې هلکه بی ځای نشته د وزارت، و ما وزیر کا. د دې داسې مثالو لکه یو ښځې میړه ته ووایي چې د دې ښځو څنګه ښه بنګړي په لاس دي او زما نشته، ماله بنګړي جوړ که. هغې ویل ښځې پیسې را سره نشته، ویل ماله بنګړي جوړ که کني زه مټیزېږم او بل میړه کوم. میړه یې ویل صبر نشته پکې، بنګړي جوړه که نه جوړه کني مټیزېږم. دا ممبران هغه مټیزې ښځې وې. آفتاب شیرپاو خان ته وی چې ما وزیر کا کني زه مټیزېږم. نو 15 وزیران یې اغوستي وو که نه؟ 15 وزیران او 19 مشیران چې د وزارتونو دونه ختمه شوه، نور ورته وی چې ما مشیر کا. هلکه وای مشیر مې که کني لاړې غر کې بل خوا منډه کوم. نو 19 مشیران واغسته، 15 او 19 42 42 ممبران د ته پکارو چې د چیف منسټري دی ته په خدای خیر پیښ کی. دوه د 42 وزیران او مشیران واغست. په د پاسه دا محترمه راله، محترمه په ووی په اسمبلی کې په سوالو شو تاسو ټولو کره ټي وي شته؟ ما کره ټي وي نشته، خو د پروګرام کتو ته د یو ګاونډي کور ته تللی وم. ویل زمونږ کور والا مالا بله کوټه کې کېنوه، خو دا ګورم چې چل څه دی. ما هر شی په سترګو کتلی دی نو بیا یې مخالفت کوم، چې په سترګو مې نه کتلی نو مخالفت یې نه کوم. بلو پرنټ ما په سترګو کتلی دی. د سیکانو ګوردواره ما په سترګو کتلی ده او د سیک د برهمن تقریر مې اورېدلی. د هندوانو مندر ما په سترګو کتلی دی او د هندو د پنډت تقریر مې اورېدلی دی. د عیسایانو ګلجا ما په سترګو کتلی ده او د اتوار په ورځ مې فل مجلس اټینډ کړی دی او دغه پادري تقریر مې اورېدلی دی. نو زه کوشش دا کوم چې هر شی په سترګو وګورم
چې تبصره پې لږه ښه کولی شي. نو عزیزانو خبره مې څه کوله په د پاسه محترم راله نو دا پروګرام ما کته یو اعتراض پیدا وشو چې په صوبه سرحد کې چیف منسټر 15 وزیران اغستی دي. نو دې څه ووی؟ دې ووی چې آفتاب احمد خان شیرپاؤ اگر 10 اور وزیر بھی لے لے تو میں اس کا خیر مقدم کروں گی. ویلیو کہ نہیں ویلی؟ یعنی دا صوبہ ببسم وزیران لو بای دا دے غریبانو با پکیت سے نہیں دا با لو بای را لو بای دے ہوئے دا چابل اشپا بیا ورطا ٹول اشپا تاسو پا سارکو تیرا کڑے ہو تاسو وائی دا زمون خور دا دیرا خدا خدای مبارک کا دام خور دا و دا دے مور ستاسو مور دا تاسو خیال راغې نو چې دام خور دا او د دې مور مور دا نو بوټو بس تاسو پلارو بیا نو مونږ سره یو خارې اوسېږي نو ما ته وایي چې تو دې ته نه منې که دا زمونږ خور دي ما ورته ویلې مالنه دا کہ ستا خور دی دا دے مور ستا مور دی وی آنا میری ماں لگ دیئے ماوی جدا ستا خور دا وغا ستا مور دا نو پا دے میدان کے مالزا رمون خیم خود دے خور اور خوب مور نیم تاسو پختانے ہے پختو ہے تاسو پختانے ہے د پښتون خور داسې فوټو چې په دکان د پاسه ولګي لکه دا چې لګېدلی دی تاله به زه لنګ دراغوندم لنګ تاسو پښتانه یې زه واورئ مفتی محمود نه لوی لیډر په پاکستان کې نه و د هغه نه لوی لیډر په پاکستان کې نه و والله العظیم چې دا بوټوم ورته ایڅو په خدای قسم چې دا ولی خانم ورته ایڅو دا به ورته داسې ناستو